درې سیزونه دي چې به د مرګ نه وروسته کارآمد دي. یو نیک اولاد، کچا نیک بچی پریخي او ورپسې دعاګانې کولې نو دا باغې پسې رس. یو علم په خپل علم کړی دی او هغه علم بیا خلکو ته ښودلی دی او خلکو ته یې ویلي دي. نو دا سلسله چې تر څو پورې جاری وي نو قبر له به ثواب در رسي. یو صدقه جاریه سړی دی په ژوند کې جومات جوړ کوی ویستو پولې جوړ کو سړکې جوړ کو دا چې تر څو پورې آباد وي او خلق ته فایده علي نو دله به قبر له ثواب وررسي. اوس جومات جوړ کو دا معنا نه ده اوس په جومات کې چې بلب سوځېدلی که نه نو امام آواز وکړي چې چنده واچوئ بلب سوځېدلی داسې ده که نه ده. یو کس پکې نه را پاسي چې په ارام کښېنئ زه ځمه بلب راوړم نو څوک به 2 روپۍ راوباسي څوک به 1 روپۍ راوباسي. یو بلب لبه په جومات کې چندېږي. حالانکه یو سړی پکې د دې قابل وي چې بلب سکے چې جومات جوړولی شي. تاسو رښتیا ووایئ چې تاسو کورونو کې بلب وسوځي چندې ولا په کور کې چې بستره زړه شي چندې ولا کوئ په کور کې د کټ پوزې دي چې زوړ شي چندې ولا کوي. په خدای قسم د دې به هم مؤاخذه کي. خدای به وایي ښه ته چې پکې سره د بلبلې اوسېدې او برګای چرګۍ ښځه به درته اوړېده راوړېده هغې به ویلي نه و چې بلب سوځېدلی یا پوزې خراب دی یا کټوی خرابه ده یا سمڅۍ ویلي بیا نه و تا به بیا را رسولی او زما کور د پاره د 1 روپۍ لپه چنده کې ورکړې. دا به په خدای قسم پوښتنې کېږي زمونږ بیړه تباه ده. زه چې ورځ تېرېږي د مولانا عبدالمعبود صاحب په دې خبره مې ایمان مضبوطېږي چې ورځ تېرېږي نو ایمان مې پې مضبوطېږي. د شپې 10 بجې وې ما ورته ویل ما ته د یو قبر کشف وکړه. یو قبر راته وښایه چې د لاندې د مړي سال دی هغه سره دا علم وی راځه هدیرې ته یې راوویستم. چې هدیرې ته یې راوویستمه مراقبه یې داسې وکړه ما ته وی بچیه مړی خو درته ښیمه په قبر کې خو دې ټوله هدیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي. دا ټول وی په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي تیکې ته پرې کېږي. په داسې منډه ته خلاص شوم چې په 1 ساه کور ته ورسېدم. مال دې نه ګوره د مرګ نه وروسته به زمونږ په قبرونو کې دا اوس برزخي ژوند ګوره د دنیا ژوند خو تاسو خپل ګورئ لګیایئ چې آخرت دپاره څه کار کوئ یا آخرت دپاره څه کوئ لګیایئ هغه تاسو ټولو ته پته ده. په دې خدای پوه دی په دې خدای پوه دی. پروسه کال یو سیک راغو کېناستو سال دی خیر شه ویل بچی مې نهر دی او دړی اوړه راته پکار سیک اوس خدای خبر دړی اوړه په څو کېده خو ما 50 روپۍ ورکړې مالزه بچی اوړه پې واله یاره سیک داسې ځي او ما ته ګوري داسې ځي او ما ته ګوري. 3 ورځې پس مې بیا هغه سیک ولیدو ما ته وایي ته ملا یې ما ملا یم او که بلا یم ته څه پوښتنې کوې خو ملاتوب نشته ګڼکپي ده. ویل زما دیړه په بیه اغوستی دی ما خو داسې سړی نه و لیدلی لکه دا ته چې مال بس پرېږده بچه تا یو ټکی وکړو چې بچي مې نهر دي نو که سیک وي او که هر څه وي د خدای بنده خو یې د خدای بنده خو یې په قیامت کې به دا تپوس هم کېږي چې زه بیمارم ته به ورته داسې ولاړې زه بیمارم تا زما تپوس کړی دی یا الله نه زما پردې پلانې بنده بیمارو تا سره گاون کې بیمارو تا تپوس کړی الله به دا تپوس هم کوي چې زه وږی وم تا ماله یو نړۍ روټۍ را کړې خدای به وایي زه وږی وم یعنې دا معنا چې زما بنده تا ته ودرېدو چې زه وږی یم نو تا وله یو روټۍ اخیست زما جامې شلېدلې وې خدای به ورته وایي زما جامې شلېدلې وې تا ماله جامې اخیستې څومره جامې دې وې هره ورځ به دې نوې نوې جوړه بدلوله هره ورځ به نوې نوې رنګ کې د کوره راوت دا خانان چې دي دا د سهار په 10 بجې د کوره راوځي او چې 9 بجې تپوس وکړې نو وایي باتروم کې دی
سو کوئی باتروم کې دی او سو کوئی لیټرین کې دی پالک وای چې ټټای کې دی کنه د پیرنګي بچیا باتروم سے یاد ہے او لیټرین سے یاد ہے خو ټټای کې دی غول کوي نو په باتروم کې او په لیټرین کې صاحب 2 غنټې ځان ته برش نیولې او ځان برشي را برشي او بیا چې بار روزي او بیا په تولیو باندې دا چل کوي او دا چل کوي بیا وقت نما شیشه ته ودرېږي ویخته به سم کی ګیره خو به دننه کله کړي واورئ او ګیره خرالو مسله دا ده چا چې ګیره کله کړه او شیشه کې وکړه یا قدنما شیشه ته ودرېدو چې زه خو ډېر ښایسته ښکارم او که په ګیره کله دوی دا وایي چې زه ښایسته ښکارم پاټکي کافر شي پټکي نه فقط دا چې کافر شي خزم په طلاق شي دغه سي هر ګناه واخله چې تا په فخر وکړو ته به پویم نه د اسلام نه بوته پوی بم ګیره واجب دي بی هوا وخت ډېر خسته و د آدم علی السلام ویل چې یا الله د څه وخت مال نه الله ولا ګیره پیدا کړ ورته وی چې آدمه د بی هوا زینت چې د سر وخت دی استاد زینت دا ګیره ده ستا خستواله په دې ګیره کې دي او داغه خستواله د سر وخت بعضې سړی وایي ښځې نه به تپوس وکړم نه چې ګیره پرېږدم که پرېږدم ښځې دې که درته وویلې چې ګیره مه پرېږده په ټکي کې سر کال ولې وایي چې زما ګیره ستا نه ده خوښه ویښته در باندې بد لګي ستا دا د سر ویښته په ما بد لګي سر ته کل کو دونای سر به ګرځي ستا پلار د ښځې جواب کولی شي او بیا په دې دور کې په دې ملک کې په دې ذلیل ملک کې ته د ښځې جواب کولی شي ښځې ته ویلی شي ته چې دا کار مه کوه ښځې خو دومره لرې لاړې چې ستا غور نیکه د قبر نه روزي واپس به رانه 50 کاله وشو د پاکستان جوړېدو په 50 کاله کې د ښځو شاپینګ نه ختمیږي شاپینګ مازدیګر کې ښځې شاپینګ لګي مونږ سره مخامخ دکانونه دي د بجلو د سینیټرای موټر ورته ودرېږي خاوند زنتلا کې په موټر کې ناستي او ښځه اړتاوره چې دا هغه به روزي داسې به کېږي او دکاندار ته به ورشي کله به برشلي او کله به راډلي او کله به سالي او خاوند دلی په موټر کې ناست دي که نه ګوره یې ټوله ورځ که نه خاوند دې لاوده پروتي او دا سهار د کوره راوځي دا څوک دی د چا چې ښځه بربنډه ګرځي هغه دوس او په دوس د جنت بوی حرام بوی کوی ته جنازې او ختمونه خیراتونه دا قرآن داسې ستا د لاسه دی چې بس تا چا پسې وویلو نو ورمنډه یې کړه را خلاصې دا ستا د لاسه نو زما عزیزانو دا به زمونږ ژوند دی دا د دنیا د ژوند نقشه وه چې ما تاسو ته وویل چې په دنیا کې دی که هر یو کار د پیغمبر د مرضا خلاف وکړو عمر له به تباه راتلونکی ژوند چې د قبر دی ابه درته انشاءالله مخې جمعې ته بیانوم او بیا د قیامت نه بعد ژوند دی ابه د عمر له تباه شي که دا ژوند دی خراب دی د حرام او حلال تمیز دی ونه کو د ښه او د بد تمیز دی ونه کو په کور د کنټرول ونه کړو کور د ډمتوب نه پاک نه کو دی خو وګورئ څنګه چې د ښځې مخ بربنډول ناروا دي او د سړي ښځې ته کتل ناروا دي داسې د ښځې هم پردي سړي ته کتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو مؤذن و څه نامه یې وه په سترګو ړوند چې و ټول پنګ پنګ مه کوئ نه اورم دی خو په سترګو ړوند و مؤذن و د رسول الله کور ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته وایي چې پټې شئ وی چې ولی وی عبدالله ابن مکتوم راغی وی چې جیا خړون دی هغه خو نظر نه لګي وی کاړون دی تاسو خړندې نه یې کړ څنګه چې داغه کته تاسو ته ناجایز دي داسې تاسو کته هغه ته ناجایز عزیزانو په دې ټولو خبرو سوچ وکړئ مونږ تباه یو زه درته په ایمان وایم کمې دومره عقیده م شته چې په قبر کې مې کېدي زه وایم چې لا خلک به را باندې ولاړي پاس او په ما بلاندې درزار جوړ شي خلق به ولاړي حدیث کې خو راځي که نه چې خلق ته روان شي او لاړ شي نو
آتاهم ملکان دو ملائکې ورته راشي او بیا راکېني او تپوسونه دې کوي. زه خلکو ته به نه ګوري، لا خلک به ولاړ او په ده به درزار او په دې پرفتن دور کې دا دعا وکوي په اخلاص چې خدایا که په دې پاکستان کې د ښځو د حیا او د سړو د حیا او د ملک نه دا تمام کنجرتوبونه او ډمتوبونه څوک کوم حکومت نه ورکوي، خدایا هلاکې خدایا هلاکې که دا درد د دې حکومت او د دې ممبرانو په زړه کې نه خدای دې هلاک کړي او خدای دې په دې ملک داسې نظام راولي لکه په کابل چې د طالبانو نظام راغلی. نن 40 کاله مخکې مونږ یو میټینګ وکړو د ظفر علي شاه په کور کې. کېنه مو وایي که نه، میټینګ هم وکړو د ظفر علي شاه په کور کې چې زمونږ ټول سنیان چې دي دا د شیعو ماتم خانو ته ځي، د هغې جلوسونو سره رواني او د سنیانو ښځې امام باړو ته ځي او د هغې په جنډو پورې ګوډاګي تړي دې دپاره چې زما زوی وشي. راځئ چې د دې څه غور وکړو. دا میټینګ د ظفر علي شاه په کور کې نن 40 کاله مخکې وشو. مونږ مفتی عبدالقیوم د خدای پاک وبخي د هغه په سربراهي کې اداره تبلیغ الاسلام جوړه کړه، دا مونږه جوړه کړې وه او په هغې کې به کوشش دا و چې سني ښځې او سني سړي دا د شیعو امام باړو ته لاړ نشي او د هغې جلوسونو سره روان نشي. مونږ به خپل یو مذهبي شغل ورته جوړ کړو، خپلې جلسې به کوو چې سني رانه اخوا لاړ نشي. زما په خبره پوهېږئ؟ دا ظفر علي شاه د پېښور لوی سړی دی، دا ګواه دی، تپوس ته وکئ. علما به راتله 10 ورځې به د محرم 12 ورځې د باره وفات به جلسې کېدې. یو ملا پکې راغی د لاهور، رضوي به یې ورته وی، هغه په ګاډي خانه کې تقریر وکړ او د مولانا اشرف علی تھانوی متعلق یې ووی کہ آپ کو پتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی کون تھا؟ وہ دیوبندی تھا، وہابی تھا اور بے دین اور کافر. زرست و ناستم دے مخ کے ناستو دا تقریر کولو ما پہ درست و نرا ٹوپ کرو اچت میں کو دا سٹیج نمبر لاندے او غرزولو چھ لاندے میں او غرزولو ورپسې مام ور ټوپ کړو او په لتو پې وختم. دا ورمیږ مې ونیوه ماندګۍ غوندې و، دا ورمیږ مې ونیوه د چرګوټي غوندې مې تاولو. دا ظفر علي شاه ګواه دی، دران اخلاص. زه ترې رالم چې رالم دی را پسې په جرګه راله. ما ورته ویلې چې یو مصیبت نه مونږه سنیان بچ کول، اوس دې په هغه مصیبت واړولو چې د هغه علما کافر دي چې چا د دې ملک نه ترنګې شړلې ده، چا په دې ملک کې د آزادۍ ساه اخیستې ده. د شیخ الهند مفتی محمد حسن، مفتی کفایت اللہ، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا ادریس کاندیلوی، دا خلق بی دین دی او دال وا خوارا او روٹی خلاص کی دی دا دیندار. زای رک شئی مال زتاسو سر جلسے نکو ڈیری منتیں پھر نہ لیاسی ہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پشاور میں اپنے آپ کو مولانا کہلوانے کا. میں پشاور کے حلوے نہیں کھاتا، میں پشاور کے فاتحہ نہیں کھاتا، میں پشاور کا امام نہیں ہوں، میں پشاور کا مولوی نہیں ہوں، میں پشاوریوں کا کچھ بھی نہیں ہوں. دفع ہو جاؤ. مفتی عبدالقیوم په جماعت کې صلاح وکړه چې څوک ور راځي چې د دیوبندیانو خپل ډله جوړه کړو. نو انجمن تبلیغ قرآن و سنت په نوم باندې دا انجمن جوړ شو دې د پاره چې سنیان با د شیعو امام باړو ته نزي او سنیان با د شیعو جلوسونو کې روان نه او د سنیانو خزي چې دي دا به د شیعاګانو
امام باړو ته پویو بخلق چې د امام باړو ته مزه دا انجمن جوړ د پاره دی د پاره تاسو خیال راغی د دې انجمن غرض او بنیاد دا دی چې د سنی عقیده تحفظ شي او د باطل عقیدونا مسلمان قوم منع کړي دا انجمن جوړ دی د پاره دی او غرض دا دی د دې وجنا زه درې نه شم معافي خوږي معافي غواړم د کینه ما زما عزیزانو اوس دا عقاید واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اولو ابو بکر صدیق هغه انسانو چې د غرمه په ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ولراغه او ورته وی چې یا رسول الله به وخت رااله و صدیقا ابشر خوشحال شه الله را ته جواب راولې غلو چې په دې ټکی لار شو ابو بکر صدیق ته زما سلام وای بلا واره شیعه وای چې ابو بکر دا دشمنو د حضرت علی زور تویم چې راشي حکومت دی او بلا مهرباني وکي کنه اخر کدا حکومت په دې ملک یو فتنه او فساد ورکول غواړي نو دا مهرباني دی وکي چې سنی او شیعه علماو ته د دعوت ورکی چې راشي باس وکي کباس کې مونږ پړ شو ز شیعه کېږي او کمه د دې مولیان پړکړه دا به سنیان کی خبر خلاصه باس ته را میدان تک د دوی دا مجتهدین باس به وکړو ک جنت د دوی په لار کې ټول کال لغړی ته کوا 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 لس ورځې سینه مینا وها جنت ته توتی شوي نو زمونږ سکار دې چې ټول کال په قهر اخته یو خدای لس ورځې به هاي پوي کو او به جنتیان به نورور اعظم شیا کېږي او دی تماوي چې دا جنت صرف ستاسو د دې غریبانو خوخته د مولیانو نه دی خوخ ولی مال ستاسو د مولا ولی کمیس نو باسی او پزان نه راګدي په شیعه حضرات کې چې کم مالدار دي نو زه ورته چې تاسو ولی کمیس نو باسی وای مونږ چې په خوا ډیر ځانواله دي نو په خوا چې چاخه کار کړی بیا ورستو نه کوي خکار خو په ټولو مرکه کنه نو معتبر چی ور سره رواني هغه سیدا سیدا او دی غریبون پزان رہی دی سینې نه تیکې لاري شي د اخر ورځ کې په چاکوانم ځان وای تاسو خیال راغی راشه صفا خبره ده قرآن او حدیث اصلی دین ده بل دین نشتا او نه بل مذهب شتا قرآن او حدیث کې بسره وګورو ابو بکر چې وفات کېده حضرت علی راو غوښتو حضرت علی ته وی چې زما د پاره با د جناب محمد رسول الله د روزي نه اجازت غواړي کروزي مبارک نه اجازت شنو ما په دروزي په خوا کې دفن کا اے علی کدروزي نه زما د دفن اجازت نشو نو عام مقبره جنت البقیع ته بوزا حضرت علی فرمائی چې کومه ډله چې د پیغمبر روزي ته اجازت ته روانه وا هغه ډلې نه مخکې روانو ما د علی خدا تعلق د ابو بکر سره عزیزانو یو جنگ کې یو صحابي دی حضرت سعد نامه رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاد دی سعد جنگیږي نو سعد چې څو وخت کې گزار کوي نو هر گزار سره سینه په مرګ اچي یو خو سړی داسې جنگ کوي کنه چې سړی ځان بچ کوي او بل وਹੀ یو داسې جنگ کوي چې ځان په قرباني نو حضرت سعد د سر بازی له ګوله داسې جنگ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړه او دا سعد په ملا او ټپولو په جنگ کې او ورته وی چې ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد اولا گزار کوا زما مور او پلار دیتا نه قربان شي اوس چې پیغمبر چاته وی چې زما مور او پلار دیتا نه قربان شي
د دې سړي بم سم مقامی په امت کې یا په دې ټول کائنات چې سات بیا په دې جنگ کې وفات شو او شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه ورته ودرېدو او ورته ګوري ورته وایي چې اهتز له عرش الرحمن، نن د دې سات په مرګ باندې عرشم جاړي. نو چې د چا په مرګ باندې عرش جاړي او چاته پیغمبر وایي چې زما مور او پلار د تا نه قربان شي، خدای دغه مقام اسی بوی مونږ لراولې. دا مقام اصلي دل خډر ګران کار، دا مقام اصلي دل خډر ګران کار دی چې اسی بوی راول. عزیزانو چا تپوس کړي دي د برزخی ژوند زه جوړم نه ما 13 جمعم نه راغله او ما لارې نه واپس لاړ. دا څنګه چې په اخلاص راځي دلته د جمعې مونږ دا سه په اخلاص بنندې ټول امت د مسلمانانو د بیمارانو د پاره دعا کوي او خاص طور ما د پاره وکوي. برزخی ژوند پختنه چا کړي دا عزیزانو. ژوند درې قسمه ده، یو د دنیا ژوند ده، یو د قبر ژوند ده، او یو د قیامت نه پس د جهنم او د جنت ژوند. انسان د درې ژوندونو د پاره پیدا، قبر، دنیا لکه دا اوس چې مونږ ژوندۍ، بیا قبر او بیا د قیامت نه پس تا د اخرت ژوند. ابا چاته جهنمی او چاته به جنت. الله دې د جهنم نه اوس. عزیزانو د دنیا ژوند هتا سو ګوري خو دې د پاره یو ټکی پیغمبر وې یو چې دنیا او مزرعه الاخره، دنیا چې دا د آخرت د کروندې زید، قبر لا او جنت او دوزخ لا چې څه کرونده کې نو په دې دنیا کې به کې که خدای وکړ غنم دی وکړل غنم بال ترې به، جوار دی وکړل جوار برې به، شوتل دی وکړل شوتل برې به، او کچر سوا پیم دی وکړل چر سوا پیم بال. دنیا مزرعه الاخره.